خامخ ته حدیث ته وعنه حضرت صاحب نه روایت ته قال لا فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم آپ صلی الله علیه وسلم ارشاد ده ان الشیطان قد ائس شیطان خود دی خبر نه امید شو د امید ور ختم شو د چشنه من ای يعبده المسلون ثم منسکخت خلق عبادت وکي د شیطان په جزیره العرب فعرب علاقه کې جزیره العرب عربی زینو تل شکم ځکه عرب خلق وسیږي نه جزیره العرب کې د شیطان ولا عبادت بو نشي شیطان ولا عبادت بڅنګ ونشي دا څنګه خبرې دي مطلب دا د شرک مرک به بیا ختم شي شرک به بیا غزي کې نه کېږي لکه څنګه مخکې کېدلو صحیح ده نه دجله و غیره شام علاقې شولې عدن علاقې شوې دغو علاقو ته جزیرة العرب نیل شي صحیح د دوی پرې کومې علاقې دي دي چې دوباره شرک بیا نه ژوندي کېږي ځکه چې د شرک کول د شیطان خوشحالول دي نور برکې شي جګړې مګړې ګاډې واډې خبرې ده شونه برکې وي ښه ان شیطان قد ائس شیطان د دې خبرې نه امیده شوه ده لکه سړی چې ونه امید څه کاټ شي سره دا کورته نه کوي تامه یې لانډه شوې ده ان شیطان قد ائس شیطان تامه لانډه شوې ده ښه من د دې خبرې نه ان یعبده المسلون څه مسلمان خلک مسل لمونځ کوونکي تیل شي که نه یعنې مسلمان خلک به شو کې د شیطان عبادت وکړي په جزیرة العرب عربو علاقې کې ولکن په التحریش بینهم شیطان لګیا د هغو کې چې کې جنګول را جنګول کوي په التحریش بینهم هغو کې جنګول را جنګول کوي رواه مسلم تحریش دې تیل شي سچوک کله څه جنګای غیږ ته ګوتاویرډه ادوا مشمون څه جنګای ما تیل شي تخریش ښه همدا شي ته دوه ځناور څه جنګای یو بل باندې ور عشق کوي ناغه تیل شي تحریش تحرید تیل شي صحیح ده شیطان بدی کې لګی چې یو بل باندې ور عشق کوي خچونه شرک مرک نشي کول ټیک شو مخ ته حدیث ته الفصل الثاني دویم فصل عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه ابن عباس سے فرمائی ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل پیغمبر لسان ته سړی راغلو فقال ورته چې اني احدث نفسي بالشيء یا رسول الله زلکم د سجیباغونی خبري رسی اني احدث نفسي بالشيء سمعنا زلکم د جیباغونی خبري رسی لان اكون حممه کز سپرواټه جوړه شم وسیز احب الى دموت اسون لګيږي من اتکلم به زه دا خبره په خلی راوړم یعنی کله کله زړه کې داسې خبرې راشي ځکه په خلی باندې دا خبره وکړي نو دا به ډېره باده اداره ته ډېره اسونه لګي څه وسې هغه خیر ده خو څه دومره بېکاره بدرنګه بدبوداره خبره په خلی باندې رانه وړم څه کله کله مو د زړه کې داسې خبرې راځي چې شه وکړم قال پیغمبر علیه السلام ورته ویلو چې الحمد لله الذي رد امره الى الوسوسه دی هغه خدای شکر ده چې خپله مو میلای ګرځولې ده وسوسې ته څه معنا سرد د امره د شیطان ولا کورې چې شته ګرځولی وسوسې ته یعنې شیطان خو زیات نه زیات سړي ته وسوسه ورچوي چوک خلاص نه رانیسي که نه که لاس نه چوک رانیسي چې راشه دا کار وکړه نن چوکې رانیوله نه ده ځکه پیغمبر صلی شکریا ده که څه شکر ده د هغه خدای رد د امره چې شیطان ولا مو میلای ګرځولي دی له الوسوسه زیات نه زیات خو سړي ته زړه کې خبرې ورچوي شیطان خو اوسه پورې چوک ګریوانه نه ده نیوله یا خپې نه رنیولې یا لستونې نه رنیولې چې زر شه خامخا به دا کار کوي نو ځکه خدای پاک ورته ډېر طاقت نه دی ورکړی شکر وباسئ چې داسې نه ده که چې د موی له هغه لسونو نه رانیوله همداسې ته خپې ګریوان نه رانیوله خامخته حدیث ته وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال ابن مسعود سے فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اف صلی الله علیه وسلم ارشاد ده ان للشیطان لمة بابن آدم څه شیطان هم انسان ته شکی ستنه لګی لمتن منه چوکا لگانا چوکا لگانا ته نشي دا کرکټ کې چوکا خال لګی ښه چوکا لگانا چوکا لیکل شي اردو کې چوکا څه کله کله چوکا لګی وللملک لما همدا شیطا پرشتہ هم چې کې چوکا لګي فاما لمة الشیطان د شیطان له چوکا لګول دادي فاما لمة الشیطان د شیطان له چوکا او کومه غوته سړی ته ډیره غاده د فاعاد بالشر دا سړی ته د شر ولا ودی ورکی کل کفر والفسقلون د لیکل کنه کفر باندې د بلګي ګناه باندې د بلګي او تکذیب بالحق او دا د تیس حق درویغ وګڼه قرآن درویغ وګڼه پلانکاشه حق د مامانو درویغ وګڼه دا خبره درز ده کوي
واما لمة الملک دی پرشتي ولا سکومه چوکا دغه ده هغه فیعاد بالخیر خیر ولا خبر ته زړه کې چې وتصدیق بالحق او زړه کې د شی څه دی خو خبر او د حق خبرو تصدیق کوه فمن وجد ذلك که کوم سړی زړه کې دا شی ته خبر یو مندلې فلیعلم هغه سړی د په دې خبرې ډېر ښه پوه شي انه من الله که ښه خبره وي نو دا خو د پوه شي چې دا د الله طرف نه دی باندې فضل ده کرم ده فلیحمد الله په داسې ټیم کې د خدای شکریا ده کې چې شکر زړه کې مده ښې خبرې رسي ومن وجد الاخرى که د کوم سړی د بله خبره ومه د زړه کې بعدې خبر رتللې فلیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم د شیطان لعین نه د پناه وغواړي ثم قرأ بدغه آیت پیغمبر علیه السلام تلاوت وکړو چې الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان تاسو چې کوي دی غریبانی نه ډېر ډېر کې چېرې دا شی ما کو غریب بشي پلانکای شی ما کو یاسې در چېرې غریبېږي بس ته دنیا ډېره ګټه ویأمرکم بالفحشاء د بېحیایۍ ولا حکم درکوي رواه الترمذي وقال هذا حدیث غریب دا حدیث شه د مفرد